دې ته وایي نوې پښتونخوا. او بیا عجیبه حکومت دی. بیا وایي موږ دا کاروایي وکړه. نو څه کاروایي وکړه؟ چې کومو خلکو غریبانانو اپریشن کو هغه یې معطل کړل. یاروره اصله معطل کې سیکټري هیډ معطل کا، صوبائی وزیر معطل کا، وزیر اعلیٰ دے معطل کا. گناہگار خدا غری ٹیکنیشنز لته او ډاکټرانو له صدا ورکې ته ولا جوړ کړو نه بس اسی ته چې تا نه جوړ کړې خود بس. او بیا دا نن سبا ټول نوې هنګامه. کومه هنګامه؟ پاناما. دا الله انصاف ته ګوره، دا الله انصاف ته. دا تهمتونه او دا بې بنیاده الزامونه به په چا لګول؟ په ما په تاسو باندې. دا مسلسل الزاماتو یو بارانو د دغه شو چې په موږ اورو. دا الله انصاف ته وګوره. پاناما کې آفشور کمپنیو کې په څومره خلک سیاستدانان، ججان، افسران، ډاکټران، کاروباریان، هر طبقه پکې شته. یو طبقه پکې نشته، نه مشر شته او نه کشر شته. کومه طبقه ده؟ دا د باچاخانې طبقه ده. یو هم پکې نشته. الزام یې په ما لګو. ایکشن کمیشن کې هغه تاریخ شوي. الزام به په اسفندیار خان لګو. سپریم کورټ ته هغه پیش کړي. او عمران خان صاحب دا پاناما کیس د عمران خان دپاره دا به د ده لپاره د خیش کو نسواري یاد ساتئ. د خیش کو نسوارو خو مو اورېدلي دي که نه؟ نو د دې لومبني اثرات خو د نواز شریف صاحب دپاره دي. فلحال خو یې هغه باندې سر ګرځولی دي. خو دا به وروستو عمران خان لا هغه زور ورکوي، هغه زور چې یاد به یې ساتئ. یاد ساتئ زما دا خبره. مونږ خو موقف ډېر واضح دی چې په چا الزام دی تحقیقات پکار دي، تپوس پکار دي. چې په چا الزام دی تپوس پکار دی. خو چونکې د ملک وزیر اعظم د ټولو نړۍ ذمہوار دی، د هغه ناول تپوس پکار دی. بیا د ملک وزیر اعظم ګناهګار دی یا نه دی؟ دا فیصله به زه، عمران خان، سراج الحق، فضل الرحمان صاحب، آفتاب خان مونږ په دې رای ورکولی شو. مونږ فیصله نشو کولی. فیصله به د قانون مطابق سپریم کورټ کوي. که سپریم کورټ ووایي چې بې ګناه دی، مونږ به هم بې ګناه ومنو. که سپریم کورټ ووایي چې ګناهګار دی، نو تش مونږ نه ټول پاکستان به بیا ګناهګار ګڼي. او نه زه د دې لپاره ولاړ یم چې زه دلته د نواز شریف صاحب وکالت وکړم. او نه دې خدای د هغه وکالت ته ما کېږي. خو یو تپوس ضرور کوم عمران خان صاحب نه، چې عمران خان صاحب نواز شریف افشور کمپنی جوړه کړه، نو غلا یې وکړه. او تا نیازي ایکسپریس جوړ کړ، نو تا عمره وکړه. نواز شریف په لندن کې فلیټونه واغشتل، نو غلا یې وکړه. او تا د نواز شریف نه مخکې په لندن کې فلیټ واغشت، نو تا سوجي ونیولې. نواز شریف وایي دې چې د شپېتو کالو حساب کتاب غواړي، هغه وایي ما سره د شپېتو کالو حساب کتاب نشته، نو هغه ګناهګار دی. تا نه د شلو کالو حساب کتاب غواړي، تا سره نشته، نو ته بې ګناه یې. تپوس یې تا نه کړی چې پیسې دې چېرته نه ګټلې دي؟ کاغذ دې د بل کھلاړي په عدالت کې ورکړه چې مشتاق سپینر بالر له دومره پیسې ورکړي دي. یاروره الزام په مشتاق دی که عمران دی؟ عمران دې جواب ورکړي، مشتاق به د عمران په دې څه جواب ورکړي. بیا وایي کتري راغی، کتري شهزاده راغی. کتري شهزاده کتري خط جایز دی ناجایز؟ سپریم کورٹ نے فیصلہ خو عمران خان صاحب کتری خط د تخکاری
خلکو ته اردو کې وایي ځکه چې پښتو خو هغه له ورځي نه وایي نواز شریف وی کتری کی پیچھے چپ رہے یہ دوڑا سرا عمران خانہ آگا خود کتری خط روڑو تا دا چانا خط روڑو تا دا کمزینا خط روڑو دام خلکو تو آیا کنا تا خط دا کمزینا روڑو نواز شریف خود سڑی شاتا پٹ شو یہ سڑی تو خود خط شاتا پٹ شو خط میں روڑو دا گوره دا جیبا انصاف تے یعنی پیمانه خو یو پکار ده کنه دا خو نشي کېدلی چې د عمران خان دپاره به یو قانوني او د نواز شریف دپاره به بل قانوني دا نشي کېدلی چې د عمران خان دپاره به یو عدالتي او د نواز شریف دپاره به بل دا هم نشي کېدی چې د نواز شریف دپاره به یو فیصله وي او د هغه دپاره به بله فیصله وي عمران دپاره خاص کر چې الزام یو وي او ثبوت خلاف نو ځکه زه وایم چې دا د خیشکو نسوار دي او که نواز شریف صاحب ډسکوالیفای شو نو زه شاته بیا هم مریم بیبي شته شهباز شریف شته حمزه شریف شته دا بل اشنا که ډسکوالیفای شو نو راځه خو یو ریحان خان وغیرې به هم نشته کیسه خلاصه ذکر زویم چې الله انصاف کولو والا دی چې د باچا خان بابا په بچو باندې بې بنیاد الزامات لګول دا چې د پښتنو په دې تحریک کې بې بنیاد الزامات لګول نن الله په خپل انصاف رب انصاف وکړو او ځکه نن زویم چې لږ تړاو او لږه خواري به ډېره ګټه لري